الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتاب المجيد: الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العظيم. نماذج ورزقة كن نذيرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين په دې آیات کې زموږ دپاره یو ډېره بهترینه خبره ذکر کړله د مؤمنانو اوصاف الله تعالی بیانوي. زه به انشاءالله تعالی ملګرو تاسو ته نن په دې ټاپک باندې خبره کومه چې اکثر موږ لمونځ کوو، هر یو سړی مسلمان چې ځان ته وایي نو هغه به لمونځ کوي خامخا، خو لیکن موږ د دې خپل لمونځ نه ناخبره یو په دې وجه باندې چې موږ په لمونځ کې زموږ چې کوم زړه دی هغه نه لګي، کم ترتیب دی نو هغه زموږ په لمونځ کې برابر نه وي. موږ لمونځ وکړو خو خبر ترې نه شو چې آیا ما په دې لمونځ کې څه وویل. نو حالان کې دغه لمونځ الله رب العالمین نه قبلوي. د دې لپاره زه تاسو ته یوه طریقه ښیم چې د هغې په طریقې باندې به انشاءالله تعالی زموږ په لمونځ کې خشوع هم پیدا شي، عاجزي به هم پیدا شي او الله تعالی به قبولوالې هم کوي انشاءالله تعالی. پکار چې دې باندې به خپل عام عمل وکړی شي او د نورو ملګرو سره دا ویډیو څه کوي دا مخکې شیر کړئ. اوله خبره دا ده چې کله موږ لمانځه ته ودرېږو نو چې کله لمونځ ته ودرېږو او قیام په حالات کې یو او الله اکبر ثنا په دغه ټیم کې وایو، الله اکبر وایو، بیا ثنا وایو او سورة الفاتحه وایو، سورت وایو، بیا ته ولاړه ویلی شي، قیام ورته ویلی شي. نو په دې حالت کې موږ له ځمکې ته کتل پکار دي. د دې وجه هم دا ده، حکمت دا ده چې او دا سوچ فکر کول پکار دی چې زه به چې کله د دنیا نه زما روح وځي نو زه به دې ځمکې ته ورځم. نو چې کله دا سوچ سړی فکر کوي که نه، دا د آخرت سوچ دی که نه، نو ستا به هغه په دنیا کې نور داسې مصروفیات ستا ذهن ته او دا پیسې به نه راځي. دویم نمبر دا چې کله موږ رکوع کوو، رکوع حالات ته سبحان ربي العظیم دا الفاظ چې سړی وایي نو په دغه ټیم کې بیا د خپو ته سوچ کول پکار چې یاره نو په دې کې حکمت دار او دا سوچ فکر کول پکار چې کله زما نه روح ایستلی کېږي نو اول به د خپو طرف نه څه کېږي، دا روح به وایستلی کېږي. نو دا هم د آخرت متعلق سوچ شو. بیا چې کله موږ په سجدې په حالات کې پرېوځو، د سجدې په حالات کې موجود یو او د سجدې په حالات کې موږ سبحان ربي الاعلی دا الفاظ وایو، سجده کې یو، نو په دغه ټیم کې د کس ته د خپله پوزه څه کوي دا ښکاري په دغه ټیم کې. نو په دغه ټیم کې د پوزې ته سوچ فکر کول پکار دي او دا سوچ کول پکار چې یاره دې ته کتل پکار دی او دغه سوچ فکر کول پکار چې یاره کله زه په قبر کې کېښودلی شم نو زما بدن به خاورې کېږي، اول نمبر پکې څه پوزه خاورې کېږي. او بله چې کله موږ په قاعده باندې کېږو نو په دغه کې بیا دا سوچ فکر کول پکار دی تحیت الله والصلوات په دغه حالات کې چې سړی ناست وي نو دا سوچ فکر کول پکار دی چې یاره ستا دا مخې ته دې جولۍ ته ګورې، دا لاسونه دې په دې زنګنانو باندې ښودي، نو دا سوچ فکر کول پکار دی چې یاره څنګه چې زما دا جولۍ تشه ده نو مطلب دا چې داسې د دنیا نه به زه خالي لاس ځمه، نه به راسه مالې، نه به راسه هېڅ شی به راسم نه وي، نه به څه کپړه وړی شم، نه به څه مال وړی شم. نو پکار چې موږ دغه لمونځ کې دغه خپله مشغوله سوچ فکر پیدا کړو انشاءالله تعالی. الله رب العالمین به زموږ لمونځ کې څه کړي، په دې کې به خشوع هم پیدا شي، دا به الله رب العالمین ته مقبول وګرځي. نو پکار چې په دې باندې عمل وکړی شي. دا ویډیو د مخکې ملګرو سره څه کوي دا شیر کوي.